على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1295 نمبر حدیث مبارک دے 1295 وعنه رضی اللہ عنہ قال. دا حدیثم د مخکی حدیث پشان سیدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت دے. ابو هريره رضی اللہ عنہ لدی زمونگا او د ټول امت د طرف الله پاک بهترینی بدلی ورکی. قال فرمایلی دی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، کم یو زخمی کس چې زخم ورته رسی د الله لاره کې، کم کس چې د الله لاره کې زخمی شي الا جاء یوم القیامت، دی به د قیامت په ورځ په داسې حالت او هیئت کې راځي د محشر میدان ته وکلمه یدمع، چې زخمونو نه به وینا جاری وي، اللون لون دمن، رنگ با رنگ د ویني وي، والریح ریح مسکن، او بوی به خوشبو د مشک وي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې کوم کس د الله لاره کې زخمی شي د محشر په میدان با د یو ممتاز هیئت وي د نورو خلکو نه جدا، چې د محشر په میدان به پته لګي جن او انس پیریانو انسانانو ته، ملائکو، پیغمبرانو، صحابو ته، عوامو خلکو ته، کافرو ته، مسلمانانو ته، هغه هیئت بداوي چې د زخم نه به تازه وینه جاری وي، رنګ خو به د وینې وي، خو دنیا کې خو وینه څخه وږمه کوي، سړه وږمه کوي، ډډوزه کوي، او د قیامت په میدان به د دې مجاهد د وجود وینه د مشکو په شان خوشبوئی کوي. دا به د امتیازي شان وي، پته به لګي چې د الله د پاره د الله په لاره کې زخم خوړلی دی، زخم یې برداشت کړی دی. الله پاک د چا محنت او د چا کوشش هم نه ضایع کوي، په لږ نه لږ محنت او کوشش باندې اوچتې نه اوچتې بدلې عزتونه خوشحالی ورکوي. دا نن مونږ او تاسو دنیا کې ټول هم دې دپاره اخته یو چې په خلکو کې لږ اوچت شمه او ممتاز شمه، پیسې هم دې دپاره ګټو، کور او اجرم په دې جذبه جوړو، سورلي او کپړې جامې په دې جذبه اخلو جوړو چې زه عزیزانو، تربورانو، یارانو، دوستانو کې لږ اوچت شمه. حالانکه کدی دنیا کې اوچت هم شروع یو ورځ به بیا هم څه کېږو، ښکته کېږو به، د خاورو لاندې کېږو به، نو د دې دنیا اوچتوالی به صحیح مړه. اوچتوالی د محشر د میدان تاسو وکتلو د مجاهد چې زخمی دی، دغه زخم به جاری وي د محشر په میدان، او خوشبویي به ترېنه د مشکو خیږي، ټول د محشر خلکو ته به پته لګي چې دا د الله د لارې مجاهد دی. 1296 نمبر حدیث دی 1296. وعن معاذ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. اللہ پاک دے زمون دا طرف او دا ټول امت دا طرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ له بہترین بدلی ورکی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے دے. قال فرمائی پیغمبر علیہ السلام من قاتل فی سبیل اللہ، سوک چو جنگی دو دا اللہ لار کی، کافر سرے جنگو کو، من رجل مسلم، دا من د من د پارا بیان دی په دې طالبان پیږي. بیا یو مسلمان سړی، یعنی کم یو مسلمان سړی چې د الله لاره کې کافرو سره جهادو کې قتالو کې وجنګېږي، فواق ناقتن، د اوښې د دوو ځلو د لشلو په منځ کې چې څومره وقفه دومره قدرې لږ وخت دپاره هم د الله لار کې وجنګېدو. فواق ناقتن، ناقه اوښې ته وایي، او فواق د اوښې مالک چې کله د پیو والا اوښه لوشي نو لوښی چې ورته ونیسي او لوشي یې نو هغه لوښی ډک شي، هغه ترې نه اخوا کي، هغه په لوی لوښي کې اړوي، دغه لوښی ورته بیا را مخې ته کوي. دې دوران کې د اوښې ته وقفه میلو شي نو د دې په غولانځه کې نور پی را زیات شي، بیا ورته د اوښې مالک لوښی ونیسي او لوش شروع کي، نو د دې دوو ځل لوشلو منځ کې چې دا کومه لږه غونته وقفه ده دې ته فواق ناقتن وایي. دا لږ ټیم یا دا زمونږ او ستاسو وطن کې خلک غواګانې، میخې، ګړې، چیلې ساتي،
د ډېر روپیو والا ساروی دی وړوکې لوښی ورته نیولی دی هغه ډک شو خواکۍ یې تېنه دا د لش والا کار چې کوم خلک کوي زنانۍ که ګجرات ماماګانې هغوی په دې خبره ښه پوهېږي خو دومره قدرې خو مونږ او تاسو هم پوه شو چې د دوو لوشلو منځ کې دا وقفه دا لګئ دلته چې کومه خبره نبي علیه السلام فرمایي هغه دا ده په کومه چې مونږ پوهې الله دې مونږ پوه کړي یو مسلمان سړی چې د الله لاره کې دومره قدرې جهاد وکړي لکه څومره وخت چې د دوو لوشلو منځ کې وي لږ غونته د منټونو وخت دی دومره قدریم د الله لار کې جهاد کو وجبت له الجنت پیغمبر علیه السلام فرمایي د لپاره جنت واجب شو د لپاره جنت لازم شو چې د دومره لږ وخت سره د لپاره جنت لازم شو بیا چې د نور جهاد کې دې سره درجات چتی جنت خو ګټلو په دې لږ وخت سره او بیا چې د څومره نور زیات وخت لګي هغه سره درجات بلنديږي چې ورکه زخمی شي ستومان شي ستړي شي یا شهید شي نو صلی الله قل درکړي خپل سوچو کوي چې د جنت کوم مرتبه او درجو ته ورسي الله پاک دې زمونږ د اولادونو په زړونو کې د جهاد جذبه او شوقونه پیدا کړي مرګونه کولې شو موږ د خلیل مومن دا کلی چې دي تانو والا نه تاسو تاسو کوي اې ته پته زمونږ ځوانان مرګونه کولې شي مرګ ته وتیم شي مرګ ته غاړم نيسي کنه به د بيدی معافي که اوس د سوال جواب رالو په یخنه په دې دوند کې په دې په ما کې صادر امضان نه توکړي چې خبر خو نه کا اپټه نو هغه نه خپل فلاني والي د یا ورکه فلاني نه خیا چولی نو بیا هم څه خل دې سره د لوی وړو د ټوپکو تماچو به رسیدلی یو کنه به ور جذبه مشتا قوتونه او توانایي نمشتا انرژي مشتري خو الله دې زموږ استادو د دې مخه د جهاد میدان ته کې د جهاد میدان ته ومن جرح جرحا سوچ زخمی شو په زخم سره فی سبیل الله دا الله پاک پلار کې او نو کې با نکبتن یا او غریدو په غریدلو سره خراش ورترالو غریدل ورلالو فإنها تجيء يوم القيامة دې به د قیامت پر ورځ باندې په داسې حالت کې را پاسي راځي با که اغزر ما كانت چې څومره دې په دې دنیا کې د جهاد په میدان کې زخمی شو او وینه روانه و یا څومره غریدل او نو دا غي نه زیات با وینه به تازه نمایاں روانه خو دغه ویني لونها الزعفران رنگ به د زعفران وي دې حدیث کې رااله رنگ به د زعفران وريحها كالمسك او خوشبوئی به د مشکو د خوشبوئی په شانتي وي د قیامت په میدان با هر عمل والا د هغه عمل مناسبت جزا سره راځي د چا اغلا کړي نو چا کوم شی اغلا کړي دی اب ورته خدای پسر کړي وي چرګه پټکړي چرګه ورته پسر ناشتي اب आवाजونه کوي دا غل دی او زد اغلا کړي ما په دنیا کې د چرګو غل دی او که چا میخه پټکړي نو میخه ورته خدای پسر کړي او که چا خان په پټکړي خان به ورته پسري بیا دا شان چې کوم کس د الله لار کې جهاد کړي دی هغه به دومره اعزاز او عزتونو سرداروانی چې وینه به د زعفرانو د رنگ پشانی وي او داغي خوشبوئی با سړه وقبه نه کوي بلکې د مشکو د قیمتي خوشبو به نخیږي رواه ابو داود او ترمذی رحمهم الله دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی رحمهم الله روایت کړی دی وقالا او امام ترمذی رحمه الله فرمایلی دی حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح حدیث دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال